رسول الله والد محترم عبدالله، د عبدالله والد محترم عبدالمطلب، د عبدالمطلب والد محترم هاشم. او په بنو اسماعیل کې بنو کنانا تای خوښ کړل، او په بنو کنانا کې قریش خاندان ډیر زیات خوښ کړ. بنو هاشم یې خوښ کړل، او په بنو هاشم کې قریش خوښ کړل، زی پکې پیدا کړل. نو د هاشم خپل نوم عمر و، او دا چونکې عربو، او موږ تاسو وایو چې عرب دا میلمه دوست دي، مهمان نوازي د خلکو ډیره کوي، او داسې میلمه دوست و چې حاجیان به چې د حج دپاره تلل او د عمرې دپاره او په مینا کې، نو د هغې خلکو دپاره به یې اوښان ذبحه کول او حلالول وې، او په حاجیانو باندې به یې چې دنو روټۍ خوړله. او بیا هاشم ولې مشهور شو؟ خپل نوم یې عمر دی، په هاشم مشهور شو په لقب باندې. هاشم اصل کې چورکولو ته ویلی شي. نو هغه وخت کې غټ غټ خانکونه وو، غټ غټ تالونه وو، اوښان به یې حلالول او هغه به یې په میلمنو باندې چې دنو خوړل. نو په خپله باندې به لګیا او روټۍ به یې په هغې کې چوره کوله. د هغې له وجې لقب هاشم شو چې خپل نوم یې هېر شو، خلکو هاشم باندې وپېژند، بنو هاشم. او داسې وخت او داسې زمانه کې و، دومره خدمتګار او دومره مالدار ترین او داسې اخلاق والا چې خلکو به ورته رشتې را لېږلې چې زما لور په نکاح واخله، وایي نه کو. یو موقع کې یو ځای کې د تجارت لپاره مدینې منورې ته تللی دی، او په لاره کې د یو جینۍ آواز واورېده چې یو سوده یې اغستله، او دی پوه شو چې واقعي دا جینۍ خو د عرب د خاندان هم د بل خاندان کې نکاح کوم صرف په عرب خاندان کې به کوم. نو معلومات کوي، د قافلې والا ته وایي ته ورشئ دوی نه معلومات وکړئ چې دا جینۍ پسې نکاح خطبه راغلې ده، خطبه که نه ده راغلې. معلومات وشولو د نکاح خطبه نه ده راغلې، هغې پسې د نکاح پیغام ولېږه. نکاح د هغې دواړو وشوه، د هاشم او د سلما نوم یې و د هغه جینۍ. او الله تعالی دوی نه یو بچی ورکړو چې دا بچی څنګه پیدا شو، نو د ده په سر کې سپین ویښته و، او سپین ته شیب هم ویلی شي بوډا. نو چې سپین ویښتې و، نو دلې نوم کېښوده شیبه. څه وخت هلته کې تېرېده، او هاشم د 25 کالو په عمر کې په مدینه منوره کې وفات شو. قافله چې واپس راله مکې مکرمې ته راله، نو د هاشم خاندان دی مطلب د درور، د ده ته وایي ستا ورور مونږ سره تللی و، هغه لاره کې وفات شو، او دغه شانته چې نو مونږ د هغه دفن وکړو، ستا د ورور یو بچی هم د هغه لاره کې نکاح کړې ده. نو مطلب ولګېدو او خپل واره پسې هلته کې مدینې منورې ته لاړو، خپل وارې د ځان سره روان کړی وی. نو په لاره یې په اوښ باندې ډېر سفر کړی و، او جامې یې څښاوې، ویښتې یې څښاو. نو چې کله مکې ته رانږدې شو، نو خلک ولاړو، وایي دا مطلبه دا دې څوک راوستو؟ نو شرمېده پرې، نو وایي دا مدینې ته تللی ومه، وایي دا مې ځان له غلام واغستو. نو غلام ته به یې عبد وي، وایي دا مې غلام واغستو. نو خلکو وی عبدالمطلب، د مطلب غلام. کور ته لاړ، او کور والې ته وی دا ماشوم دا چې ده نو صفا که، او صفا کپړې ورته واچوه، دا زما د مړ ورور چې ده نو د هغه زوی دی. نو ښې ولامبه او ښې صفا که، بهر راووتېدو. نو خلکو ورته وی مطلبه دا خلک خو غلام داسې صفا نه ساتي، ته خو په ده باندې ډېره زیاته خرچه کې. وایي نه دا ما هسې ووی، دا خو زما د مړ ورور د هاشم زوی دی، خو زموږ خپله وینه ده. نو خپل نوم یې هېر شو، شیبه نوم او په عبدالمطلب باندې مشهور شو، چې د رسول الله
صلی الله علیه وسلم نیکه دی. نو عبد المطلب داغه متعلق مونږ او تاسو واقعات اوریدلې دي چې د حاجیانو خدمت کم خبرې چې بعد د پلار کې کمی نخې موجود وي، پلار مهمان نوازو ملمه دوستو په حاجیانو باندې به روټۍ خوړله، په حاجیانو به وبس کړي، دغه رنګې د هغې خدمت به یې کو. هر وخت به په دې کې و چې زما خوراک دې څوک وخوري. نو هغه نښه هغه د هغه بچي ته هم پاتې شوې ده. واقع دایي داسې بعضې کس وي چې پلار نیکه هغه سخیان وي او هغه یې چې دی نو د الله په نوم باندې ورکړه کوي، خیراتونه کوي، صدقات او خیرات کوي، نو هغه بعضې کارونه هغه الله تعالی د هغه بچو ته هم نقل کړي وي. او بعضې یې چې د هغه پلار نیکه شومه اولاد سره ډېر مال راشي نو هغه خپلې نښې پکې موجود وي چې پیسې نه لګي، ډېر ورسره وي وړې نه وي. نو عبدالمطلب کې د خپل پلار نښې وي، پلار یې چې څنګه سخي و، څنګه خرچې کولې، او زما او ستا په شرط خیراتونه نه چې یو دوه میخې څوک حلاله کړي نو مونږ وایو پلان کې خیرات کړی دی. هغوی به چې د حاجیان به لاړل نو په شروع به په سوونو اوښان به یې لالول او هغه به نیکیا او هغه به پخېدل او چې څومره حاجیان به راتلل ځایونو نه په هغې باندې به یې خوراک وڅښاک. نو هغه نښې د پلار هغه عبدالمطلب ته پاتې شوي دي. هم عبدالمطلب هم لګیا دی د خپل پلار په نقش قدم لګیا دی او هغه شانتې ترتیب را روان دی، د بیت الله خدمت هم کوي، ورسره د حاجیانو خدمت هم کوي. عبدالمطلب د 10 زامنو او د نظر منلی و، نظر یې منلی و که الله تعالی ماله 10 بچي راکړه یو به د الله په نوم حلالوم کیدای شي هغه وخت کې جایز و. نو بیا یو پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم حضرت عبدالله نو نظر یې منلی و. عباس رضی الله تعالی عنه، حمزه رضی الله تعالی عنه، ابو لهب، ابو طالب، دا ټول د عبدالمطلب زامنو. نو نظر چونکې د منلی و نو په هغې باندې خسړی واچو، قرعه یې پرې واچوله او په هغې کې نښه د عبدالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والد محترم راووتېدله چې دی به حلالېږي. د ده خویندې وي او چونکې دا یو و د عبدالمطلب بیبیانې نورې هم وي، د هغې نه هم زامنو، خو چونکې د دی بل رور نو دی وی نه زمونږ رور به نه ذبحه کېږي. نو 10 اوښان به یې حلال کړل. ورته بیا به شرط کېښود د هغه ځای کې د هغه وخت چې کوم علما وي ولا مسله راوباسله چې ته داسې کار وکړه که چېرې مطلب خاصنې د ده په حق کې راووتو نور 10 ومنه، دا 10 خو حلال کړه، نور 10 ومنه، در دې چې عبدالمطلب د حضرت عبدالله په حق کې 100 اوښان حلال کړل او آخري حق چې دی نو دی د ذبح نه بچ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم و حضرت عبدالله. حضرت عبدالله له الله تعالی کمې نښې ورکړې وې چې په لاره به تېرېده د یهودو نصاراو به د هغه تندي ته کتل نو یې وې که آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي د ده نه به پیدا کېږي. ولې د ده په دې تندي کې هغه نور دی، د ده په تندي کې هغه رڼا ده چې د آخر زمانې پیغمبر به الله تعالی د ده نه پیدا کوي. او یو پیره یو ځای کې روان دی، بیبي آمینه د وهب لور ده او د تره په تربیت کې د وهیب نوم دی. نو مکه مکرمه کې روان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم د خپل پلار پسې عبدالمطلب پسې روان دی. نو په لاره کې یو زنانه وه، نو هغه زنانه مطالبه کوي دې خوا راشه. عبدالله ورته وایي چونکې د هغې اشعارو مطلب دا دی چې د پاکو خلکو پاک خلک د پاکو دپاره وي، پلیت خلک د پلیتو دپاره وي، زه پاک یم، زه دا کارونه نه کوم. نو دی لاړه نکاح د وهب لور سره وشوله، بیبي آمینې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وشوله. واپسۍ کې راځي نو دغه زنانه ته بیا تپوس کوي چېرته تللی وې؟ وایي زما نکاح وه د وهب لور سره مې نکاح وشوله. ورته وایي وختي ستا نه ما مطالبه کړې وه چې ته ما خواله راشه
نو چې ته په لار تلې نو ستا په تندي کې یو نښه وه یو نشانې وې او ما ته دا پته وه چې ستا په دې تندي کې یو نور دی چې الله تعالی به تاله یو بچی درکوي چې هغه به د آخر زمانې پیغمبر وي ما له دې وجې تا نه دا مطالبه وکړه چې ته ما سره نکاح وکړه حالانکه زه بدکاره ښځه نه یم زه زناکاره نه یم خو مطالبه مې صرف د دې وکړه چې ستا تندي ته مې کتلي وو ستا نښو ته مې کتلي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لا پیدا نه دی او د بیبي آمینې او د حضرت عبدالله نکاح وشوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې الله تعالی ته پلار اغستی دی الله تعالی د رسول الله د پیدایش نه مخکې عبدالله هغه وفات شو